سایکو ارباب یو ټیک ټاکر جنې ده چې هغه مړه شوې ده، خو دا د نورو جنکو لپاره یو سبق دی. کمې جنکۍ چې په هاش ویډیوګان په هاش خبرې چې دی په ټیک ټاک کې نن سبا پښتانه چې دي ډېر زیات شوي دي، او په دې کې پښتنې جنکۍ هم دي او هلکان هم دي چې په هاش خبرې کوي. نو تاسو به سایکو ارباب کتلی چې هغې د نشې ګولۍ خوړلې یا وله چا ورکړې، هغه د هغې د وجې نه مړه ده او هغه آی ډي چې ده دی پاتې شوې ده. نو څه کم 9 لاکه د هغې فالوور وو، څه کم 9 لاکه فالوور وو د مرګ نه مخکې. خو کله چې مړه شوه نو هغه فالوور چې دي هغه په 9 لاکه باندې هم ورورېدل، او نور کسان چې دي هغه هم فالو کوي چې کم کسان دا نوم اوري دا په ټیک ټاک کې سرچ کوي او د هغې هغه ویډیوګان چې دي دا ګوري. نو تاسو چې په دنیا کې کم کارونه وکړئ په دې ټیک ټاک کې، نو هغه ستاسو د مرګ نه وروسته چې دی دا هم کتلی کېږي. نو کمې جنکۍ کم هلکان چې دا په هاش ویډیوګان په هاش خبرې کوي، نو دا ستاسو د مرګ نه وروسته چې دی دا ګناه په تاسو پسې هم حسابېږي. لکه دا ګناه جاریه ده چې تاسو کم غلط کارونه کړي، نو دا په تاسو پسې وروسته چې دی دا هم کتلی کېږي. نو کمې جنکۍ چې دا قسمه ویډیوګانې کوي په هاش خبرې کوي، نو د دې شیزونو نه چې دی پرهیز وکړئ. بل لا کومې ویډیوګانې کړي هغه ویډیوګان چې دي دا ډیلیټ کړئ. کوم هلکان یې کوي نو د هلکانو دپاره هم دا یو سبق دی چې هغه دا ډیلیټ کړي، ځکه د مرګ څه ټایم نه دی معلومه. بیا تاسو ته دومره ټایم نه میلاویږي چې تاسو خپل آی ډي چې دا ختم کوئ یا خپلې ویډیوګان چې دا ختم کوئ. که خپل پروفایل نه ختم کړئ، نو نورو کسانو چې دی دا ډاونلوډ کړي او د خپلو اکاونټونو نه چې دی دا شیر کړي. نو دا قسمه خبرې چې دي دا مه کوئ، او د وس نه چې دی توبهګار شئ. یا کم کسان دروغ وایي په دې ویډیوګانو کې، نو دا د هغو لپاره ګناه جاریه ده چې ستا د مرګ نه وروسته چې دی دا به هم قطع کېږي.